بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، نصر الله خټک ما ستاسو ورور، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو د خپل چینل تنګي نیوز سره برای راست حاضر شوم. قدرمنو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې په پاکستان کې د انتخاباتو 2024 کوم انتخابات چې دي د هغې چې کوم اعلان شوی دی په 8 فروری باندې، نو هغې حوالې سره چې دی نو دغه مختلف سیاسي ګوندونو چې دی نو داخلي کوم ګوندونو سیاسي مذهبي ګوندونو مشران چې دي یا نمایندګان دي، نامزد امیدواران دي، نو هغوی نن چې دی نو او پرون کم تحصیل سکرټریټ تنګي ته کم چې د آروز دفتر دي هغې ته راغلي او خپل کاغذات نامزدګي کړې ده. نن چې دی نو دویمه ورځ وه د دغې کاغذات نامزدګۍ او د مخکې نه چې کوم شیډیول راغلی و د انتخاباتو، نو هغوی 3 ورځې ورکړی وې. په هر حال نن چې د الیکشن کمیشن چې دی نو په هغې کې 2 ورځې هغه ایکسټینډ کړه او هغه چې دی نو 24 دسمبره پورې چې دی نو هغې اضافه یې پکې وکړه، ټایم یې ورکړ. ملګرو، زما اواز حوالې سره به هم ماته لږ وایي تاسو چې زما اواز کلیر دی او که نه دی، نو کمنټس کې به ماته دا خامخا وایي. نو دغه حوالې سره د 2 ورځو کې څومره کینډیډیټ چې دی نو هغه راغلي دي او هغوی خپل کاغذات نامزدګي کړې ده. نو دغې حوالې سره به چې دی نو مونږ تاسو له انفارمیشن درکوو. نو دغه حوالې سره موږ تاسو له انفارمیشن درکو چې تر دې وخته پورې څومره کسانو چې دی نو دغه کاغذات نامزدګي کړې ده، نو په دې اړه باندې به دغه پروګرام موږ کوشش کوو چې تاسو ته ضرور رسوو. ملګرو، دلته داسې خبره ده چې نن چې دی نو کم کسان چې راغلي وو دغه ته تنګي سکرټریټ ته راغلي وو او بیا آرو دفتر کې چې دی هغوی خپل کاغذات نامزدګي وکړه. نو نن به مونږ په حلقه PK 62 کوم چې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی سیټ دی، نو نن به مونږ په دغې باندې خبرې کوو او سبا له به انشاءالله مونږ کوشش کوو چې تاسو سره د NI24 چې کوم امیدواران دي په هغې باندې به خبرې اترې کوو چې څومره امیدوارانو خپل کاغذات نامزدګي جمع کړه. ستاسو کمنټس کوم شاملو او چې ستاسو کمنټس کې څه وایي ستاسو کمنټس به هم شاملو. خو په دې نن چې کوم کاغذات نامزدګي شوې ده د صوبایي اسمبلی چې کومه حلقه ده PK 62 باندې، نو هغه معلومات به مونږ تاسو له درکوو. زه چې دی تاسو ته وایم چې د پاکستان تحریک انصاف نه چې دی نو پخواني MPA خالد خان مومن چې دی هغه خپل کاغذونه جمع کړي وو او په یو لوی جلوس کې چې دی نو هغوی راغلي او خپل کاغذونه یې جمع کړل. دلته که بیا موږ وګورو نو پرون چې دی نو د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین د حلقه PK 62 نه خپل کاغذونه جمع کړي وو. او داسې چې نن موږ وګورو نو د JUI نه چې دی نو محمد هارون خان تنګي هغه کاغذونه جمع کړل او ورسره چې دی نو مولانا کمال شاه صاحب چې دی نو هغه هم خپل کاغذونه جمع کړي دي. که موږ دلته کې د پرون حوالې سره وګورو که یو طرف ته سکندر شیرپو کاغذونه جمع کړي نو بل طرف ته د عوامي نیشنل ګوند چې کوم د حلقه PK 62 نه نامزد امیدوار دی ګل باچا، نو هغه هم په یو دروند جلوس کې راغلی او هغه خپل کاغذونه جمع کړي وو. دلته نن چې دی نو ارشاد علي د چا تعلق چې پاکستان تحریک انصاف سره دی او هغه چې دی د تحصیلي تنګي پخوانی صدر هم هغه هم په یو غټ جلوس کې چې دی نو نن راغلی دی او هغه خپل کاغذونه جمع کړي دي. دلته یو کس دی سیف الرحمن نومي کس دی امیر صاحب دی، هغه هم چې دی نو د حلقه PK 62 نه چې دی نو خپل کاغذونه جمع کړي دي. ننګیال اعظم خان چې دی نو هغه د پاکستان پیپلز پارټۍ د طرف نه چې دی کاغذونه جمع کړي، خو تر دې وخته پورې ټیکټ چې کوم دی نو هغه نه دی ملو شوی هغه ته. بلکې موږ وګورو زولن شیرپو چې کوم دی نو هغه هم دغه کاغذونه چې دی نو جمع کړي دي او د هغه تعلق چې دی نو هم پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی. دلته که بل موږ وګورو چې 3 داسې کسان دي چې د هغوی کاغذونه چې دی نو هغه د کریکشن دپاره چې دی نو هغه دغه شوي دي چې د هغې کې کمی و نو هغه مسترد کړي شوي دي. په هغې کې زه تاسو ته وایم چې عارف پراچه و د هغه کاغذونه چې دی نو
کریکشن د پاره چې دی نو هغه دغه شو. او بل چې دی نو شیراز پراچا چې دی نو د عوامي نیشنل سوري د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق لري د هغه کاغذونه چې دی نو هغه هم مسترد کړي شو ته چې دی کې کریکشن وکړي. بل دلته یو واجبه خبره لرازمه ټولو تاسو ته پته وي چې په دې سوشل میډیا باندې د تحصیلي تنګي میر سالار فیاض علي صاحب چې دی نو هغه تاسو یې ډېر متحرک دی. هغه شمولیتي جلسې کوي، هغه میټینګونه کوي، کارنر میټینګز کوي، ورسره چې دی نو د هغه جلوسونه راځي، ښه ټیک ټاک کیمپین روان دی. خو که نن خبره موږ وکړو نو په یو لوی جلوس کې، یو تاریخي جلوس کې چې دی نو هغه چې دی نو تنګي سیکټر ته راځي او آرو دفتر ته چې راځي نو هلته کې خپله کاغذات نامزدګي خلکو ته وایي چې موږ زه خپل کاغذات نامزدګي کوم. او که د سوشل میډیا هغه دغه د هغوی هغه خپل پیج نه چې کوم د هغوی چې کوم افیشل پیج دی د هغې نه که تاسو د هغه بیانونه وګورئ نو بالکل چې دی نو دغه وایي چې ما استعفا ورکړه او زه به د حلقه PK 62 کوم چې د صوبه خیبر پښتونخوا صوبایي حلقه ده د هغې نه به الیکشن کوم او ما تیاری کړی دی او د خلکو دپاره چې دی نو ما دغه سیټ پرېښودی دی او زه به د حلقه PK 62 نه د صوبایي اسمبلی چې دی نو الیکشن کوم. خو دا تعجب او د حیرانتیا خبره دا ده چې لکه نن هغه کوم د میډیا کسانو سره خبرې کړې دي او تنګي نیوز سره هم خبرې کړې دي، موږ له انټرویو راکړې ده او موږ ته هم دغه تپوس هم کړی چې آیا تاسو استعفا ورکړې ده، تاسو الیکشن کوئ، تاسو ولې الیکشن کوئ، ناظمي ولې پرېږدئ. ایون دا تپوس چې موږ هم کړی دی چې تاسو دا تقریبا 14 زره خلکو اوټونه درکړي دي، نو آیا دغه خلک به په دې خفګان نه کوي او دې لپاره تاسو چې دی نو آیا دغه 14 زرو یا دغه څومره کسان چې نو هغه اعتماد کې غشي دي او که نه؟ نو هغوی جواب دا و چې موږ په دې کې چې دی ورکرز کنونشن کړی دی او هغوی ټول مونږ اجازت راکړی دی او چې تاسو الیکشن وکړئ. خو د حیرانتیا خبره دا د ملګرو چې کوم د 14 کسانو دا نن نامینیشن شوی دی نو په دې کې بالکل چې دی د سالار فیاض علي صاحب نوم بالکل نشته. ولې نشته؟ په دې چې کله مونږ کوم ذموار خلک چې دي کوم آر سره خبره وکړئ چې آیا سالار فیاض علي صاحب خو چې دی نو هغه راغلی او په دوم دام کې راغلی او ډېر زیات خلکو سره مینه وکړه او ډېر د هغه په جلوس کې ډېر ګاډي او خلکو پکې ډېر ستړی وکړی او خلکو ډېر زه به دویم چې ډېره دومره مینه وه چې اخره پورې هغه سره موجود و. په دغه تنګي سیکرټ کې د آروس چې کوم دفتر و هلته کې ډېر زیات موجود و. خو زه هم په دې نه پوهېږم، د حیرانتیا خبره ده چې کله موږ لیست وکته نو په هغې کې د سره د سالار فیاض علي د کاغذات نامزدګۍ فارم نشته، هغه د سره کاغذونه نه جمع کړي. او د عجیبه خبره دا ده چې تصویران راغلي دي، د آرو دفتر ته ورغلی دی، میډیا ټاکس شوي دي، مختلف کوم چې سوشل میډیا یا د هغوی چې کوم خپل آفیشل پیجونه دي، ګروپونه دي، ټیک ټاک دي، نو په هغې باندې بالکل دغه هر څه موجود دي. بهرحال دلته چې کله بیا زمونږ ذموار خلک دي هغوی سره خبرې اترې شوې، کوم لیست چې راغی په دغه لیست کې د سالار فیاض علي فارم نشته، خو کوم سپرلی مومن چې دی نو د هغه فارم شته. نو کله چې هغه د خپل ځان په ځای باندې د سپرلی مومن کاغذونه ورکړي دي نو هغه هم چې دی نو ریجیکټ شوي دي او هغه د کریکشن دپاره هغوی ته ویلي دي چې په دې کې کریکشن وکړي او دا چې دی نو دې کې څه کمی دی هغه پوره کړي. نو بیا به چې دی نو د سپرلی مومن کاغذونه چې دی نو بیا مونږ جمع کړو. نو تر دې وخته پورې چې دی نو د سپرلی مومن کاغذونه چې دی نو هغه اکسپټ شوي دي او نو سالار فیاض علي صاحب چې دی نو هغه خپل کاغذونه جمع کړي دي. حالانکه ما تاسو ته وویل چې هغوی د سوشل میډیا تیاری وګورئ، د هغوی سره د خلکو مینه وګورئ، په دې کمنټس کې چې تاسو به کتلی شئ موږ چې کوم پروګرام کوو نو د سالار فیاض علي ښه ټیک ټاک کمنټس پکې راځي، خلک ورسره مینه کوي. نو د دې جواب به انشاءالله موږ چې کله هم سالار فیاض علي صاحب سره چې دی نو وکینو خبرې ورسره وکړو نو همدا ورته ووایو چې آیا څه وجوهات دي چې نن چې دی نو یو ډېر تاریخي جلوس کې چې دی نو هغه راځي سیکټر ته او آرو دفتر ته راځي او ډېر زبردست استقبال یې کېږي، خلکو سره خپل ستړي کوي او بیا چې دی نو هغه خپل کاغذات نامزدګي نه جمع کوي او د خپل ځان په ځای باندې د سپرلی مومن چې دی نو هغه کاغذونه جمع کوي. نو به هر حال دا شوکینګ نیوز زما دپاره هم دی او دا شوکینګ نیوز چې کوم زما
کتونکي دي ډېر درانه ډېر پوه خلک چې دي هغوی دپاره هم دا یو شاکینګ نیوز دی چې آیا سالار فیاض علي صاحب چې دی نو هغه کاغذونه چې دی ولې جمع نه کړل دا تپوس دا جواب خو به انشاءالله هغه ورکړي چې ولې جمع نه کړل خو ملګرو زمونږ کم قدرمن کتونکي اورېدونکي زموږ چې کوم فالوورز دي هغوی ته مونږ دغه انفارمیشن ورکوو چې دغه دې حوالې سره چې کوم 14 کسانو خپل کاغذونه جمع کړي دي د پرون نه واله تر ننه پورې نو په هغې کې چې د سالار فیاض علي صاحب کاغذونو بالکل درک نه لګي او هغوی خپل کاغذونه نه دي جمع کړي دا معلومات چې دی یو ځل بیا تاسو ته وایم چې دا معلومات مونږ له چې کوم آروزي د هغوی نه کوم چې هغوی سره لیست دی چې د نن چې کوم 14 کسانو کاغذونه جمع کړي دي نو دا لیست چې کوم دی نو مونږه د هغوی نه راغشتی دی خو قدرمنو کتونکو دلته کې کله چې د مونږه سالار فیاض علي صاحب سره نن چې کوم ټاکس شوي دي تنګي نیوز سره هغوی خبرې کړې دي نو مونږ ته هم یو پوښتنه دا کړې ده چې د دوی په سوشل میډیا باندې د کوم ناصر علي کوم چې پخوانی تحصیل ناظم یا تحصیل میر امیدوارو هغوی سره چې دی نو د دوی یو تصویر هم چې دی نو وایرل شوی او دوی ناصر علي او سالار فیاض علي صاحب چې دی نو هغوی خپل کاغذونه چې دي نو په یو ځای باندې آرو صاحب له ورکړي وو او هغوی خپل کاغذونه چې دی نو جمع کړي وو دلته زموږ چې کوم سورسز دي نو موږ ته دغه معلومات هم راغلي دي چې د سالار فیاض علي او د نصر علي دي چې دی نو یو معاهده هم شوې ده زموږ د سورسز زموږ د ذرایع مطابق چې هغې کې چې دی نو دا ده چې سالار فیاض علي صاحب به چې دی نو نصر علي دي چې دی نو هغوی سپورټ کوي او کوم ناصر علي چې دی نو هغه د سالار فیاض علي نه د تعاون تمه کړې وه او نن موږ ته په خبرو کې سالار فیاض علي صاحب هم دا هم وویل چې زموږ سیاسي خلک یو دې کې هر پیاخید نشته موږ هر ګوند سره کېناستې شو هر تنظیم سره کېناستې شو نو چې څومره معلومات موږ ته دي چې د دوی چې کوم ناستې شوی دی ناصر علي سره او بیا چې کوم دی د هغې نه پس چې دی کاغذونه نه جمع کول او د خپل ځان په ځای باندې د سپرلي مومند کاغذونه جمع کول نو یقینا چې دا ټول تانې باندې چې دی همدغې ته ځي چې را روان الیکشن کې کیدی شي ممکنه ده چې سالار فیاض علي چې دی نو د نصر علي په مکمله توګه باندې د حمایت اعلان وکړي موږ ته د خپل سورسز مطابق په هر حال دغه معلوماتو چې موږ دغه معلومات تاسو له درکړل چې نن کم 14 کسانو پرون او نن د کم آرو دفتر ته چې کوم لیست دی د هغه لیست معلومات موږ ته راغلي دي او د دغې لیست د معلوماتو مطابق چې کوم دی 14 کسانو چې دی نو خپل کاغذات نامزدګي جمع کړې ده خپل کاغذونه جمع کړي دي را روان 5 فروری چې کوم ټول ټاکنې ښه ملګرو بخښنه غواړم چې دی نو موږ ته د بجلی مسله هم د نیټ چې دی نو نیټ هم ډېر زیات کمزوری دی نو په هر حال موږ یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شو د نیټ توجه خو دغه معلوماتو انشاءالله بیا به راځو تاسو په درانه خدمت کې به حاضرېږو لایو به راځو تاسو له به انفارمیشن درکوو تاسو ته موږ ویلي چې د 8 فروری پورې د الیکشن د ریزلټ پورې به انشاءالله موږ تاسو له ستاسو د خپل چینل تنګي نیوز باندې دغه ټول معلومات درکوو د الیکشن د یو کم امیدوار چې دی دغه د ریزلټ پورې به موږ تاسو له دغه امیدوار درکوو خو په اخره کې دغه ویمه چې کم 14 کسانو د ننه پورې چې دی کوم کاغذونه جمع کړي نو په هغې کې د حیرانتیا خبره ده چې زمونږ تحصیل میر سالار فیاض علي صاحب نوم نشته او سپرلي مومند چې دی د هغه کاغذونه چې دی نو جمع کړي دي خو هغه هم تر دې وخته پورې چې دی نو هغې کې څه مسله وه نو د کریکشن لپاره چې دی نو هغې ورکړي دي چې هغه تاسو دغه کریکشن دغه کې وکړئ یا موږ له روړی ملګرو ډېره مننه چې ستاسو زموږ دغه پروګرام وکتو او انشاءالله کو زندګۍ وفا وکړه نو یو ځل به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو او ستاسو له به د خپل علاقې د خپل چاپېرشل د خپل چم ګاونډ د علاقې خبرونه نیوز اپډیټ او اتھنټک خبرونه به تاسو له درکوو ډېره مننه عزتمن شئ